غیرت نمی تندک ده خو په نربانی حکومت د کنجوسانو لیدی نشما پانسی وی او که جیل وی په سرسترګو می قبول ده خو په باز باندې واري د ټپسانو لیدی نشما نن 400 وخودله چې خوب دغه بوت زمونږ مخې ته هیڅ حیثیت نه لري او هغه خوب او هغه یره نن د 400 ولس ماته کړه مبارکباد درته پیش کومه زما د 400 خیورو پښتنو زه د پاکستان تحریک انصاف د 1996 ورکړم په دې 20 کاله سفر کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان یا د تحریک انصاف یو لیډر هم موږ ته د تشدد لاره نه ده ښودلې د همیشه دپاره موږ ته وصیت کړی دی نصیحت یې کړی دی د ملک د امن او د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره موږ له درس را کړی دی خو افسوس خبره افسوس په دې باندې دی چې نن هغه سړی چې هغه دې ملک له شوکت خانم اسپتال ورکړه نمل یونیورسټي ورکړله هغه نن غدار دی خو هغه سړی چا چې 30,000 کروڑ روپۍ د دې ملک نه ویستلې هغه نن محب وطن جوړیږي افسوس خبره وای په وطن لوبه د غل باچا شروع ده غل باچا شي او باچا پکې غل کیږي هم دغه نظام نه منو دغه قانون نه منو دغه آئین نه منو په دې وجه باندې نن غداران جوړ شوي وو په ما باندې بذات خود 8 پایاري شوي دي 68 په ما باندې مقدمې دي 43 ما په عدالت کې پیشیانې کړي دي 2 ځل زه جیل ته تلم دا ډېره وړه قرباني ده د تحریک انصاف او د عمران خان د نظریې دپاره خپل ژوند هم ورکوم خپل مال هم ورکوم او خپل بچي هم ورکوم هېرېږو به نه هم په دې نقش قدم باندې به ځو کوم چې نن د 400 غیورو پښتنو ثابته کړله په هره ضلع کې به انشاءالله دغسې لوی جلسې کوو او په هغه کې به انشاءالله په باجوړ کې هم یو غټه جلسه کوو تاسو ټولو مشرانو ته به په هغې کې دعوت درکوو او راځئ به زمونږ د حوصله افزایي دپاره به ودرېږئ وایي درد یې منمه خو زخمونه پټ کا درد یې منمه خو زخمونه پټ کا اوس د زخمونو پټولو وخت دی که جاړې خو په زړه دننه د خلکو مخ کې د خندلو وخت دی سترګې که پټې ځان په زور ودکه د وخت په نوي الله دوکه شه او زړګي ستا زړه خو به ډېر څه غواړي خو بس زما په تسلو دوکه شه